بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت ابراہیم ابن ادهم رحمه الله د زمانی او بزرگ تیر شوی دی، د الله ولیو او د دې ولایت او بزرګین مخکې دی د زمانی بادشاہ. الله ول د زړه دنیا بدل کړه او د الله ولایت او د الله جل جلاله قدرتونو او طاقتونو طرف ته متوجه او د الله جل شانه د در ملنګ او فقیر وګرځید. یو ورځ په سفر باندې روانو، د حج سفرو. شیطان ول مخې ته شو، ابلیس ورته راغی، ورته وی اے ابراهیم ابن ادهم چې تا کله نه بادشاهي پرېښې ده او د الله په در کې پرېوتې، نو تا ته څه میلو شو؟ سوا د لوږې تندې نه، د غربت نه، د خرابو جامو نه. لہذا تا ته خو په ځای د دې چې فایده میلو شوې وه، ډېره نقصاني شولې، ډېر تاواني شولې. غربت تر باندې راغی، جامې دې خرابې، خوراک دې ګډوډ دی. پوه شو چې دا خو ابلیس دی، شیطان دی. الله ته متوجه شو، یا الله په ما باندې دا شیطان ولې مسلط کو؟ د شیطان نه زما حفاظت ولې نه کې؟ هغه د الله اولیاءو، د الله دوستانو، د الله سره تعلقو. الله ته متوجه شو، یا الله شیطان دې ما پسې څنګه راولېږه؟ شیطان څنګه په ما باندې حمله وکړه؟ आवाज ورته کیږي، وی اے ابراهیم ابن ادهم، تا سره چې بجیب کې سدی دا وغورځوه. د چې بجیب کې ګوتې ووالې او ویې کتل، نو د چاندې د سپینو زرو یو وړه شان ټوکړه ورسره پرته وه چې هغې د ځان نه لرې کړه، د جیب نه وغورځوله، شیطان وتښتېده. لہذا کم ځای کې چې دنیا وي، د دنیا محبت وي، د دنیا پیسې وي، د دنیا لالچ وي، سره سپین وي، هغه ځای ته به شیطان خامخا راځي. لہذا د شیطان د وسوسو نه، د شیطان د هتکنډو نه د بچ کېدو دپاره د زړه نه د دنیا محبت، د پیسو محبت، د سرو سپینو محبت وباسل دا ضروري دي.